الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. مخي آياتنا كده منافقين تذكروا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. او د منافقین تذکرہ د دې د پاره راغلی و چې په دې افک په دې واقعیا کې منافقینو دا سرغانه کردار ادا کړی نو یو دا غي نه علاوه نور خبرې دي. دا منافقین اصل کې مسلمانان نه دي، دي د الله او رسول اطاعت ته چرته تیار نه دي. د دې سلسله کې اول دا وی چې الله تعالی او رسول تر وبللې شي چې فیصله پکې وکړي نو دې مخ اړای او که حق به ملاويږي په دې پويږي نو بیا را رواني. وشوی د مؤمنانو کار خدا نه دی، دی خو د ایمان دعوه کوي، نو د مؤمن کار خدا نه دی. مؤمن کار خدا لري چې الله او رسول ته وبلل شي نو هغه به وایي چې سمعنا او اطعنا، منوي که بیلو او ګټو هم منو. او دا غینه بعد بیا وعد الله الذين امنوا منكم، د مؤمنانو د پاره الله تعالی د خلافت تنظیم دی د پاره خو خلافت مقرر کړی دی. دی په ټوله دنیا کې د الله تعالی د دین د غلبې کار وکړي، په ټوله دنیا باندې به د الله تعالی دین غالب کړي. نو دا د منافقت دا روش په دې سره سمون نه خوري. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، بشک د وینا د ایماندارو چې کړي دی راو بلل شي الله او د رسول ته ليحكم بينهم، چې پیغمبر د دې په من کې فیصله وکړي. یقول سمعنا واطعنا، ځکه د الله په فیصله باندې خو پیغمبر فیصله کوي او سنت به فیصله کوي. ان يقولوا سمعنا، شديدا سوي چې موږ واورېدو واطعنا خبره مون الله اولئک هم المفلحون، او دا کسانم دي کامیاب دي. ومن يطع الله ورسوله، سوچ تابعداري وکړي الله تعالی او د پیغمبر، ويخشى الله او د الله نه ويریږي، ويتقه او د الله تعالی تقوا اختیار کی. قراءه حفص عن عاصم هغه ده ويتقه، اصل کې ده ويتقه، نو ويتقه یام شوا تام شوا قاپم شو هام شوا، سلور متحرک پر لپسې رااله نو توالید اربع حرکات او ثقيله نو قاپ پکې ځکه ساکن شو. دا مطلب شو چاوي نه دا د هي دا سکون دی قاف لور کړی دا دواړه خبره ټیک دي. فاولئک هم الفائزون، دي کامیاب دي. واقسموا بالله جهاد ايمانهم، او دي قسمونه خوري په الله باندې مضبوط قسمونه، لئن امرتهم لا يخرجون، کته حکم کې خامخا بدی جهاد تزي. قل ورتو لا تقسموا، قسمونه مخري طاعه معروفه، تابعداري خو معلوم شی ده. طاعه معروفه، تابعداري خو معلوم شی ده. تابعداري او خبره منل خو معلومه خبره داغه د پاره د ډېرو دلایل ضرورت نه خو سړی منی نو هغه معلومي خلکو ته دا منلو واله ده. دا مطلب شي یا معنا دا چې لتکم منکم طاعه معروفه، پکاده چې تاسو تابعداري معلومه وي. ان الله خبير بما تعملون، بشک الله تعالی تاسو دا عملونه خبردار دی. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول، ورته وای خبره منه دا الله او دا پیغمبر. فإن تولوا كما خبروا فإنما علي ما حمل، بشک په دې پیغمبر باندې هغه سړي چې د کومه ذمہ داری ده، علیکم ما حملتم، او پتا سو باندې هغه ذمہ داری ده چې پتا سو بار ده. هغه بدن ته پوښ کیږي وین تطيعوا تهتدوا، تاسو پیغمبر خبرو منه لار به بیا ما على رسول الله البلاغ المبين، او نه پیغمبر باندې مگر کار رسونه ده په زور باندې مسلمان ول نه دي. او دا دومره دا چې ویل شو چې سمعنا لا تقسموا طاعه معروفه لئن امرتهم لا يخرجن، که حکم تو کی وبو چې دا وتل سره پاره د غزا او د جهاد د پاره. غزا او جهاد د سره پاره ده په ټوله دنیا باندې د دین د غلبې د پاره، او د دې خبره الله تعالی وعده کړی ده. نو چې کوم شی لازمان را روان دی او الله تعالی وعده کړی ده نو دا غي د پاره منډه نه وال خو کمقلتوب دی. بیا پکار دی چې دا غي د پاره منډه وې چې کدی کامیابی یقیني ده، ځکه چې وعده کړی ده الله تعالی. وعد الله الذين امنوا منكم، وعده کړی ده الله تعالی دا کسان سره چې ایمان راوړل پتا سو کې وعمل الصالحات او خاملون کې لا استخلفنهم في الارض جديد، بدزمه کې واک ور کوي. دې صحابه کرام له بدزمه کې اختیارات ور کوي. دې کې خلافت ته اشاره ده. البته جساس پکې د زاد المسیر او قرطبي دواړو پکې او ټکه ویل د ډېر خوان خو بنه کوي، خو اسی وای ورا وې په دې وخت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوه نو، دا وشپغم کال صورت ته. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ کله مسلمان شوه
اتم کال باندې او د فتح مکې نه بعد مسلمان شوی دی وې دې آیت کې چې د کوم خلکو خلافت ته اشاره ده نو دا غي نه غره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پای کې شامل نه دي ځکه چې الله مسلمان شوی نه وای هغه په اتم کال مسلمان شوی دی وی لا یورثنهم دا جساس وی جساس قرطبی خبر مې ونه کړه جساس وی ولا يدخل فيهم معاویه پدې لا يستخلفنهم في الارض پدې کې معاویه شامل نه دی وی لانه لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت ذکر دی لا په دغه وخت مسلمان نو دا چاوي احکام القرآن د ابو بکر جساس او د لا يستخلفنهم في الارض معنا صدا دی له پس مکه کې خلافت ورکړي دې سمانا ده ویلا يورثنهم ارض الكفار د کافرانو زمکه بدیله په میراث کې ورکړي من العرب والعجم د عرب دا او د عجم دا نو فيجعلهم ملوکها نو دا مسلمانان بداغي بادشاہان شي وساستها او د دنیا سیاست په خپل لاس کې والی وسکانها او چې کوم ځای خو په دنیا کې نل تبوسیږي دا زاد المسیر وی قرطبی وی فیجعلهم ملوکها وساسها وسکانها دنیا حکومت به ولا ور کوي دا پکې حکومت نه پیژني كما استخلف الذين من قبلهم سنت الله تعالى خليفگان درزولي د دنیا خلق بدین مخکی ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او مضبوط پکې الله تعالی دې لپاره هغه دین د دې ارتضى لهم چې دوی ولا خوښ کړي دی ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او په بدل کې به ورکړي دي پس دې د دین د امن اسلامي حکومت چراشي نو دو درې کارونه به وشي سجل به وشي نمبر 1 لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دین به مضبوط شي دین په ټول عالم کې راشي او ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا او د یری په بدل کې بوله الله تعالی امن ورکینو امن بعد راځي چې په ټول دنیا دین غالب شي او دریم کار بسو شي یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا صحیح عبادت به بیا الشی چې خلافت قائم شي یعبدوننی زما بندگی وکي او لا یشرکون بی شیئا ما سره به شی نه شریکي نو صحیح خلافت با چې قائم شي نو صحیح بندگی به الله تعالی الشی ويكون الدين كله لله ټول دین به الله تعالی الشی چې اقامت دین راشي اسلامی نظام راشي نو دا هو د دین نه خبر پدې تاسو ورسېږئ کنه پدې چې یو غنټه د بیا تقریر وکمنو الله به بیا پوه شي خو مخکینی تقریرونه یاد ساته کنه بس اقامت دین خلافت او د خلافت مقاصد سدي دا درې پته ولګي چې د دې دریو مقاصد پوره کېدل د خلافت نه بغیر نه کیږي دین بغیر د خلافت نه او د اسلامي حکومت نه مضبوطيږي دا سړي بخوخي شوک به منی شوک به نه منی لکه نن امن ناراضي بدمنی او بدمعشی نه ختميږي اله به ختميږي چې خلافت قائم شي او دریم صحیح بندگی موحدانه عبادت او موحدانه بندگی به ال راځي چې خلافت قائم شي او چې خلافت نه قائم شوه نو په جماعت کې بسړی مسلمانې او بار خو به حکمران تابع چې څنګه خو خبر بلکې کله کله خبره بس جماعت تم راشي بیا بسکه ومن كفر بعد ذلك او چا چې انکار کړو دینه بعد فولایکم الفاسقون دا کسان نافرمان دي واقیم الصلاه و اتو الزکات او منځ قائم او زکات ورکوي ماته او رسول خبر منه د پیغمبر لعلکم ترحمون چې رحم در باندې وشي لا تحسبن الذين كفروا بالکل ګمانونه کې پاکستان باندې کافران دي څه ګمان معجزین فی الارض دې به موږ کمزوري کوونکی پس مګه کې او ما واهم النار او زیر دي دوزخ دی ولا بیس المصير او ډیر بزیر واپس دی بیا هغه مخکینی مسلې د معاشره د اصلاح خبره یا ایها الذين امنوا ایمانداروا لیستاذنکم الذين ملکت ایمانکم د کومر کې دنه د زوجینو د پاره د خزه او د خاوند د پاره د ځان لکېدو د پاره قران درې وختونه مقرر کړ او په دې ځان پوهیږي چې دا په صورت کې دا خبره ده چې کله په کوټو باندې دروازې نه پوهیږي په خبره باندې او نږدې کولاو ځای نه نو په هغه وخت کې د درې وختونو نه علاوه کړه خلک د یو بل سره نزدیکیږي را نزدیکیږي او خلک یې نو دا بیا د دیو غلطي او د دې درې وختونو په وخت کې بیا به د ماشومان او د خلک پوي کې چې په دې درې وختونو کې د خو راځي نه اجازه به علي نو که بیا هغه راځي نو بیا به دا غوي غلطي بیا لیکن چې کله د سړي ځان له کوري او په کور کې ځان له کمرې نو دروازه بند کړي نو که څوک دروازه د بار نه ډبې او आवाज کوي نو دا بیا بار ته وزینو هغه مسائل او مشکل به کې نه پیښي
خو قران مجید خو یوازې د هغه خلکو د پاره نه دی چې چا په کورونو باندې دروازې لګېدلې او کورونه خامخا د خټو د ګټو یا د سیمټو د خښتونه جوړي. دا خو د هغه خلکو د پاره هم دی چې په جنگو کې اوسېږي، دا خو د هغه خلکو د پاره هم دی چې په خیمو کې اوسېږي، دا خو د هغه خلکو د پاره هم دی چې په کلاو ډاګه علاقو کې اوسېږي. نو دنیا کې خو مختلفو خطو کې مختلفې زمانې راځي، مختلف حالات راځي، نو د ټولو حالاتو مطابق قرآن هدایات ورکوي. ننم په دې کورونه کې داسې خبرې ممکنې. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت دی والی ستاسو نه کسان چې مالکان دي خیلاسونه ستاسو دا وي، والذین کسان لم یبلغوا الحلم چې نه رسیدلی بلوغ تمنکم ستاسو نه ثلاث مرات درې ځله، دا چې ستا کمرې ته نه نوځي نو درې ځله به اجازه لري. من قبل صلاة الفجر لسبا د منزل مخکې وان حين تضعون ثيابكم، او چې کله تاسو د ورځې جامې لري کوي، تضعون ثيابكم سره خوب ته جامې بدلی کړه، تضعون ثيابكم من الظهيرة چې کله تاسو لري کوي خپل جامې د غرمې په ټیم کې، ومن بعد صلاة العشاء او د ماسوتن منځنه بعد ثلاث عورات لكم، دا درې د پردې وختونه نشتاسو لپاره. ليس عليكم ولا عليهم جناح، نشته پتا سو باندې نه پدی باندې څه ګناه بعدهن د وختونو نه بعد، نو سبا کوي د وختونو نه بعد. طوافونا دی بغرز را غرز علیکم پتا سو باندې بعضکم علی بعض زنی د زنو خاله، بیا خو بکور دی یو بل خاله وزیر راځي، نو هر وخت چې کمرې ته نه وځي نو السلام علیکم اجازه ته، السلام علیکم اجازه ته، دا خو ګرانه خبره ده. لوټه به پکاريږي، کاسه به پکاريږي، پن به پکاريږي، کاغذ به پکاريږي، نو دا بیا ډیره ګرانه ده. خو زیر راځي بنو په دې کې بیا اجازهونه نشته دی یو بل کم، خو په درې وختونو کې جزین اجازه بالي. كذلك يبين الله لكم الآيات، ذات بيان الله تعالى تاسو په ورته پارایاتونه، والله علیم حکیم، والله تعالی علم او حکمت والده. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، نو دا ماشومان چې کور ته نه نوځي نو یو دنه کمرې ته راتللی، یو په کور پاغه دروازه راتللی، نو پاغه دروازه چې راځي خدا ماشوم دې د لپاره خو فرایض او پابندیان نشته، نو دې چې پاغه دروازه نه نوځي خو سیده راځي، بس منډه وي او راځي، زی او راځي، شګا شګوتی جوړ کړي. لیکن چې کله دی بیا لوی شو نو د ته بیا وایي چې بالغ شوې، نو اوس چې پاغه دروازه رانه نوځي نو السلام علیکم به یو د بار سړی دی نو هغه چې رانه نوځي اجازت به غواړي، پردی سړی چې راځي کور ته نو به سلام کوي، به اجازت لي. خپل کور سړی چې کور ته راځي نو اجازت اخیستو ته حاجت نشته، خو څه به کوي السلام علیکم به وایي. دې دپاره چې کور کې دننه کوم خلک چې ناسي هغه یو ځای بل ځای ګډوډي داسې، نو هغې به څه کوي، هغې به ځان سم کي. د اجازت هغه مطلب استیزان چې ورته وایي د هغې مطلب استعلام دی. استیزان دوه معنی دي، یو اجازت دی، زما کور دی او زما مور ده پکې، زما خور ده پکې، مثلا زما د کور خلک دي پکې، نو التل اذا دخلتم بیوتا فصل حتی تستأذنوا، نو ګوره د تستأذنوا دوه معنی دي، یو د استیزان معنا اجازت دی، نو چې کم کور زما خپل کور دی خو په هغې کې مې مثلا مور م اوسېږي او خور مې هم پکې اوسېږي، نو چې زه راځم نو زه به اجازت علم، کني په دروازه کې به ولاړ یم چې څوک اجازت راکړي نو راځم به، کني نه به راځم. نه دا مطلب نه دی، دلته د استیزان نه مطلب استعلام دی، چې خلک پوهېږي چې زه راځم، ګورئ غاړه تازه کا، کړپ کړوپ وکړه، بیا السلام علیکم چې رانه نوځي نو ووایه، خلکو ته به پته ولګي چې فلان کې را روان دی. یو استیزان په معنا د اجازت دی، د اجازت معنا دا ده چې کور زما نه دی، زه پکې اوسېږم نه، د رور کور مې دی، د خور کور مې دی، ځان له کور دی، نو چې هلته ورشم نو دروازه کې به اجازت والم چې یاره جي درشم که در نشم، نو چې هغې وې راځه، نو چې ننوځم نو بیا به وایم چې السلام علیکم. په دې مسله تاسو ونه رسېدئ. دا دوه خبرې، دا بعضې خلکو ته اشتباه را پرېښودي چې استیزان خو په دواړو کې دی، نو چې خپله بچي مې دی په کور کې نو هلته به م اجازت علم، خپله لور مې ده په کور کې، خور مې ده په کور کې، نو په هغې کې به م اجازت علم، کني په دروازه کې به ولاړ یم. نه نه، دا هلته د استیزان نه مطلب استعلام دی، چې خبرې که چې ګورې سړی پلانکې راغی، دا هر سړي ځان له یو انداز، دا مطلب شو. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، او چې کله ورسیږي دا ماشومان په تاسو کې بلوغ ته، فلیستاذنوا، نو فلیستاذنوا معنی څه ده، چې زوی مې بالغ شو نو اوس به په دروازه کې ولاړي، دروازه به ډبوي، اجازت ده موري بابا یا دادا یا امی یا ابو، او چې امی ابو ته غږ نه کوي هغه ودی چې بس هلک به بار ولاړي په دروازه کې، نو ولې یاره جي اجازت نه دی میلاو شوی، دا طریقه نه ده، دا څه نه وایي. دلته د فلیستاذنون مطلب څه دی، استعلام، چې خبر به کې چې ګوره زه رالم.
فلیستاذنوا دی اجازه لري کما استاذن الذين من قبلهم څنګه چې هغه کسان اجازه تغسته یعنی فلیستاذنوا دی دم خبر کی خلق دی دم استعلام کی خلق د خبر کی چې د فلان کې روان څنګه چې به اجازه تغسته کسان چې دینه مخ کې پردو خلکو چې به اجازه تغسته نو دی به د پردو خلکو په شان اجازه خو نالي خو استعلام به وکي كذلك يبين الله لكم آياته څنګه دا شان بیان الله تعالی تاسو آیاتنا والله علیم حکیم الله تعالی علم او حکمت والا دی اوس مخکې د زنانو د پاره د پردې حکم شونه اوس بډایګانې چې بډایګانې بیګانې کله کله بار تر اوزي نو هغه به څه حکم دا بم پټ مخ ګرځي نو هغه خود مخ د ښکارا کول له مشکل نه پیدا کیږي نو دا غي د پاره قران والقواعد من النساء او غناست زنانا ناست معنا څه ده الله تی اغلا يرجون نکاحن چې هغه تمد نکاح لري په دې پوه دي چې ما رسول د نکاح پیغام نه را لېږي هغه د دې عمر د دې حدود نه د دې مشکلاتو نه وتی هغه بچی پارولي پوهیږي په خبره باندې کنه د دې مشکلاتو نه تیر شي لا يرجون نکاحن چې هغه تمن لري د نکاح کول فليس عليهن جناح نشتبدي باندې ګناه يضان ثيابهن چې دې کې خپل زیاتی جامې د څنګه چې جامې وباسي وزي اي اذان ثيابهن چې دې کیدی خپل زیاتی جامې سړي د دې جامو د پاسه چې تک مې غوندې هغه پړونه بوقرا دغه زیاتی جامې غیر متبرجات بزینا چې نه ښکارا کوونکې خپل خاص لرا متبرجات تبرج بروج ولقد جعلنا في السماء بروجا چې د شزونه چې اخکاری برج نو متبرج چې خپل زینت او خپل خاص ښکارا کوي داسې بنکه غیر متبرجات بزینت چې نه ښکارا کوونکې او پډاګه کوونکې خپل خاص لرا نو خیر کدی بوخری نه پسرې او غټ غټ پړونی نه پسرې خدا سے بنکه چې میک اپ بو کې بالکل برزانه د سوار له سکالو جنې جوړه کې او بار ته بغرزي او دا سبه لکه دا پرېدا کې تاسو یې نه کنه دا پدې عام چې دا کم خلق ډېر مالدار خلک نو دا سرجری وکي او سو کی او داسې شنخري مخري او میک اپ او داسې قسم یې سو کی کنه ازیر ته معلوم نه پای لپاره خاص ځای نه مخکې په پاکستان کې ودسه پټ پټ به اوس ښکاري بیوټي پارلر ورته وي بیوټي پارلر نو الته چې ورشي پوهیږي په خبره باندې نو الته بیا په ډېرو ډېرو پیسو باندې څنګه وای څنګه سنسترګه د لوکو نو دا غي بیا قیمتي پوهیږي په خبره باندې پروس کال ماول استل په یو ځای کې په لاهور کې یو ډېر لوی سړی دی او کنم مې راته واغستو نو بیا بل پکې شي وایي په خبره باندې نو داغه خزته له دالته غ بیوټي پارلر لا او بیا الته په 50000 یا په 60000 باندې وي هغه میک اپ بکیدو نو هغه پیسې مور کړی دي او بیا ته پرس الته پاتې شوی دی چې پای کې 70-80000 روپے وي او بیا چې واپس راغلی دا نو بیا چې ورغلی دا دکاندار دا پرس نه انکار کړی دی او دا غي نه لوی قصه جوړه شوې ده وایي په خبره باندې او خزه چا ده نو زما خیال دا نه دی چې کدا زه ویلې شم دا بل چاته وې مې به ته وې او زه دا سړی نوم نشم غسته کنه مې واغست نو بیا به تاسو خپه شیران دا مطلب دی او ان یستغفرن خیر اللهم او کدی ځان بچ کینو دا ول ډیره خلا بیا هم د دې باوجود هم کدی پردو کینو دا ول خلا والله سميع عليم والله تعالی اوریدن کې پوهه دی ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج نشتره په ګډ باندې حرج نستنګي ولا وړون باندې ولا حرج نه په ګډ باندې حرج او په نه په ګډ باندې ستنګشته ولا على المريض ولا په بیمار باندې حرج ولا على انفسكم نو پتا سو په خپل انت کلو من بيوتكم د دې څه مطلب شو نو د دې مطلب حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وی دا آیت په غزا کې نازل دی سړی به غزا لاله نو داغه به کور پاتې شو نو چرته به یو لوندو یا به یو ګړو یا به چرته قبل یو کس به غریب غوندې کمزور دی داسې څه به وکړه وته دی چې الکه ته ما په دې کور کې کینا چې دې کور خیال می ساته په دې کې چرګا ده په دې کې بیزه ده په دې کې غوا ده په دې کې اوخه ده په دې کې بوټي دي دا به وبکه دا کور په دې ساتل غواړي کنه صفائی کول غواړي که سوال جواب راځي که سمېل مرাজি نو دې بال ته جناسو نو دا کلمې به وچ شوي او وی به چې یاره ډوډۍ خپل ته پرته ده خو ما ته خو دې نه دی ویلې چې ډوډۍ پکې خورا نو الله تعالی وایي چې ګوره چې تاسو دا وی چې د کور کې کینا نو دې معنا دا را چې د خپل معروف مطابق چې په دې کور کې د خوراک څه سامان دې د استعمالوا دې کې څه ګناه نشته کله سړی خورای په کور کې کینې کله رواره په کور کې کینې کله ماما کینې
کله داسې یو بل سړی خو هغه کشر شالي ګوډي ړوندي یا داسې کمزوری هلکه دلته کښېنه دا نو د خوراک په څیزونو باندې دا پابندي نشته نو دوی به غریبانان داسې کمزوري شو چې بالکل هلته د امانت خیال به ساته نو دعوت وي دا یې ښه ترجمه ده لیس علی الاعمى حرج نشته په پړوند باندې ستنګي ولا علی الاعرج نه په ګډ باندې حرج ستنګي ولا علی المریض نه په بیمار باندې حرج ستنګي ولا علی انفسکم ان استاذ په خپل ځانونو باندې انت کلو من بیوتکم د تاسو خوراک کوي نه خپل کورونه دا په کیسه توردن راغی د خپل کور کې خود چا سم څه حرج نه او بیوت ابائکم یا د خپل پلارانو د کورونو او بیوت امهاتکم یا د خپل میندو د کورونو او بیوت اخوانکم او یاد کورونو د خپل ورونو او بیوت اخواتکم یا د خپل خويندو د کورونو او بیوت عمامکم یا د خپل ترونو د کورونو او بیوت عماتکم یا د تروریانو د کورونو او بیوت اخوالکم یا د خپل ماماګانو د کورونو او بیوت خالاتکم یا د مور د طرف نه تروریانو د کورونو او ما ملکتم مفاتيح یا د هغه کورونو چې تاسو مالکان دي د غیر چابیانو چابیان اختیارات تاسو ردی کور پردې ته تاسو حواله کړل لکه لندن ته زما او دا کور ته والا دا ساته دا او صدیقکم یا تاسو دوستانو د کورونو اړو هیڅ نه دی خو دوست دی او تاسو کور حواله کړ لیس علیکم جناح نشته پتا سبحانه ګناه ان تاکلوا جميعا چې تاسو خوراک کوي یو ځای وشتا یا جدا جدا دا یوازې په دغه صورت کې نه دا خبره بیا لګه عام شو اصل یو کور افراد دي چاته کور حواله کړي نه خو یو کور افراد دي نو بیا یو ځای ډوډۍ خوري کې جدا جدا خوري نو دا چوت چاته او دا چې کوم په هندوانو کې دا کوم رواج دی په یوه په خبره نه پاغي باندې دا رد شو یو ځای خوري او کې جدا جدا خوري په یو مجمع کې خوري او په جدا جدا پلیټونو کې خوري یو ځای کې نه یو کې جدا جدا کې نه دا فاذا دخلتم بيوتا چې کله خپل کورونو ته ننوځئ فسلموا على انفسکم په خپل ځان باندې سلام اچوئ دا سلام چې ته په خدا چې دا په حقیقت کې په خپل ځان دی دا خبره ته وی وعلیکم السلام نو تا ته دعا وشو کنه دا پتا سلام تحیه من عند الله دا دعا د مقرر د الله تعالی طرفنا مبارکه طیبه د خیر نه ډکه او پاکه ده کذالک ګډ مارنینګ بسې ها جی اسه سر بر سے وړقې دا یورپ کې چې ملاویږي یو مل سره کنه ګډ مارنینګ ګډ ایونینګ ګډ نایټ ها جی یا دا چې نور راوخیږي او د سی وریاز مریاز نه یو بل مخه لور شي او هاي نایس دی زبردست ورځ دا هغه سر د سی وړخوي بس نو دا څه شي شو نو دا دې څه مطلب شو خورز دا خنه دا او صاحب خده او ماخام خده السلام علیکم سلامتی دی پر اوس خو انګریزانو السلام علیکم دې کړه وایي په خبره باندې دا وی اخذ مې دې کړه په دې پوېږي مسلمان دی دا غوښنه مدرسه شو بازو کا خلق دی وایي په خبره باندې خو صحیح سلام دته کوي السلام علیکم دته وایي وایي په خبره باندې ته پته لګیږي مسلمانانو ته طریقه نه رور ول تخپل اکثریت تقریبا چې کوم مسلمان کوم علاقه کې مسلمانان اوسېدلي او داغي خلکو ته پته ځکه بعضې علاقې داسې دي چې هلته مسلمانان نشته په برطانیه کې داسې علاقې شته چې هلته مسلمانان نه دي اوسېدلي هغې ته پته نه وي خو چې کومو علاقو کې لکه دا برمنګم شو بریډفورډ شو او دارنګې دا دغه شو مانچسټر شو خاص لندن شو په دې علاقو کې مسلمانان زیات د ټول نه زیات خو په برمنګم او په مانچسټر کې دي دلته چې ته او تعالی انګريز سړی که خو خو چې مخه دراشي نو ګډ مارنینګ په دې ته السلام علیکم دا وی عادت دی اکثر وته پته السلام علیکم تحیه من عند الله مبارکه طیبه كذلك يبين الله لكم الآيات دار بيان لله الله تعالى تاسو آیاتنا لعلكم تعقلون تاسو عقل نکارواله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله اوس د میټینګ د شورا او یا د مجلس آداب بیانې د یو خاص مقصد د پاره پیغمبر میټینګ کال کو اجلاس راوغختو چې راشه یو اهمه خبره نو چې همې خبره د پاره راوغته نبي ابو د پیغمبر د اجازه نه بغیر بار ته نه وځي ځکه چې ته پیغمبر راوغته خو خبره د پاره به راوغته هغه پورې بار لیکن بیا با چې څوک وځي نو دا منافقت کوي بیا نو دا غي تذکرہ کوي چې پیغمبر دو خبرې پیغمبر د توي راشه نو د بل چا راشه او د پیغمبر پر راشه کې فرق دی بیا په دې منځ کې به یو بل خبره راشي چې پیغمبر ته आवाज کې او یا بل چاته आवाज کې پکار د چې په دې کې فرقي چې بل چاته आवाज کې یا عبد الله یا زید یا عمر یا شاهو یا باهو لیکن چې پیغمبر علیه السلام ته आवाज کې همداسې بنوي یا محمد صلی الله علیه وسلم حاجی البته آداب او لحاظ ساتي رستو بیا په سورته حجرات کې راشي چې پیغمبر ته आवाज کوي یا محمد راوزا صلی الله علیه وسلم نو دا ډېر سخت بیا عقل دی چې د دروازې نه بار ته आवाज کوي او چې د هندستان نه आवाज کوي نو دا خو د خرته به وقوف دی بیا څه پوه شي په پښتو
چې الته ته د نږدې دروازې نه आवाज کوي یا محمد ته وایي نو دا اکثرهم لا یعقلون دا خو سدي بے عقل دي او چې د لاور نه ته आवाज کوي او یا محمد ته وایي نو دا صحیح نو دا به دومره بے وقوفه چې څومره د الار څومره وګدا ده پوهې شي په پښتو دا مطلب دے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بشک مؤمنان هغه چې ایمان وروړي په الله او په رسول باندې دا واذا كانوا معه على امر جامع او کچرتا او چې کله ناشره دی پیغمبر سره على امر جامع په یو اجتماعي مشوره په یو داسې کار باندې چې هغه د اجتماعي معاشري کار دی د ټولو خلکو قومي کار دی نسی وای قومي کار دی امر جامع د ټولو خلکو د فائدې خبره ده لم يذهبوا بیا دا پورن دي حتا یستاذنون د پیغمبر نه اجازه والی ان الذين يستاذنون بشکا کسان ته اجازه لري اولای کذا کسان دي اولای الذين يؤمنون بالله ورسوله دا کسان چې ایمان لري په الله او رسول باندې فیض استاذنوا کله بعد شانهم چې کله تان اجازه والی د پاره د ځنی کار خپل فاضن لمن شئت منهم اجازه ورکاغه چاته چې ستا اراده شي په دې کې واستغفر لهم الله د پاره د الله نه بخنه غواړه ضرورت به کې دې شی ضرورت دومره زیات نه او د ډېر زیات کار شوی دا کار ډېر همو نو ته ولا بخنه وغواړه دا ډېر اهمه خبره ده دا مطلب شو ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعضا د دې تتمای دو معنی دی یو دا چې پیغمبر ته وی راشه نو ارسه به پرې تر دې چې په مونږ ولاړې نو به پرې دی او راځي او دغه خبره غوړې د اسلامي حکومت هم دا خبره د چام ده دا د اسلامي حکومت هم د غوړې ها په دې باندې پوه نشوي اسلامي جساس وای من دعي الى حاکم من حکام المسلمین د مسلمانانو حکمرانانو یو حاکم هغه یو سړی راوبلو نو فلم یجبو نو دا ورنرغه نه فهو ظالم لا حق له دا سړی بیا ظالم دی او د په اسلامي حکومت کې هیڅ حق نشته اسلامي حکومت دی ته وای چې صحیح اسلامي حکومت دی چې عدالت ته وای زه په دې باندې عقیده لرم ما په دې باندې ځان پوي کړی چې زه دلته ناسم درس ته نو د دې درس نه پاتې کېدل خو ډېر زیات اهم کاریم زته نه پاسه خو چې صحیح اسلامي حکومت قائمي او د دې ضلع یو افسر ته وای یو جج ته وای یو قاضي او په صحیح عدل نظام قائمي او هغه ټلیفون کې دا درس پرې دا وراشه نو شریعت ماته دا وای زما په نسبت باندې دا خبره ده چې دې ځکه درس پرې دا وزالته ځکه چې دا کار ستا په نسبت ضروري دی خود هغه اجتماعي ذمہ وار دی داغه په نسبت یو بل کار د دې نه ډیر زیات اهم یو دا بر اسلامي حکومت کاری نه ته بیا دا پرې دی وغیله بس اسلام خو ډیر د عدل او د انصاف دین دی دلته بیا ډیر دا د خلکو فکر دی چې یاره دي دا خلک خبره منلو ته تیار نه دي د خبره منلو سړی لرا پیدا شي بیا به ویني چې تیار دي که تیار نه دي ورسوک دا چې غره پیدا شي دا چې نظام خوراشي چې هغه نظام د خلکو په اعتماد دی بیا چې څوک نه دي دا به ګناګار دي ما په خبره ورسېږي کوم نه رسېږي یا به زی ولا ته څومره لوی سړی خو هغه اجتماعي نظام دی هغه د ذمہ داری ده دا نظام به چلیږي په دې باندې کنه ته به ورزيل دا مطلب شو لا تجعلوا دعاء الرسول مگر دوی تاسو ممنه او مګنه تاسو بلنه د پیغمبر او یا دی بل طرف ته چې پیغمبر ته आवाज کوي نو یا محمد ورته موای بینکم په خپل نن کې ک دعاء بعضکم بعضا لکه څنګه چې تاسو یو بل ته आवाज نه کوي ځینې ځینې ته نو ته ودا په کوم ځای کې دا وای دا ابن جوزی وای چې یا محمد بنوای دا جساس وی لا تقولوا یا محمد لا تقولوا یا محمد موای صلی الله علیه وسلم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا الله تعالی ته معلوم دی کسان پتا سو کې يتسللون چې پټوزي منکم پتا سو کې لوازم د چا نشاته شاته يتسللون تسلل ستوي چې سره شي خوځيږي چې سي روان نه تسلل سلاله پیژنې کنه سلاله د یو شي نه چې خلاصه را لینو دا چې एकदम تند راغشته کیږي شملونه چې کوم جوړه د مستونه نه په غسات راځي که شاربل بغواړي په قلاره بلا مندانو به کوي هغه چل درځي کنه ستاسو په زمانہ کې په بجلی کې ورکېد نو هغه بغارې ته په خوا بده شي و په یوه په خبره مونږ چې ماشومان ماته د ماشومان هغه یاد دي نو دا چې په کوټه کې ستن و هغه ستنې خواته هغه دغه په چاټۍ په پرتا و په یوه کټوي به وغټه
پای باندې بدل لرګي او سر پروتو هغه سر به سوره او مندانو به پکې دن نه پروتو هغه ته په دې ستنې تبا پړي په دغه وده به ته الله شنو ته به د دستکی موټکی به وته کړو نو بداسه به راته او کله به موږ ماشومان موږ ته یاله زور کښه به یو طرف ته تم د زور کا کوچ بدل بیا درکم نو موږ د کوچ په تمه باندې کله کله پکې زور مو کو څه پوه شي په پښتو باندې نو داته په قلار راوځي يتسللون په قلار راوځي يتسللون منكم لوازا چې دی په قلار په پټه پټه وځي منکم استاسنا لوازن د چانا لوازن لا يلوزو چې د چا په پنا کې ځان والی د چا نزان پنا کې لوازن دا ان يلوذ القوم بعضهم ببعض یو سره د بل نزان شاته کې یستر هذا بهذا وهذا بهذا یو د یو نه پټیږي او بل دا بل نشاته کې دا طریقه ده پټلو فليحذر الذين يخالفون عن امره وديريګه کسان چې مخالفت کوي حکم د پیغمبر نه تصيبهم فتنه چې وبرشيږي ته گمراهي ګوره د پیغمبر د حکم نه چې مخالفت کوي نو د اولنې دز بدل کم یو راځي گمراهي د پیغمبر مخالفت گمراهي گمراه به او يصيبهم عذاب اليم ابو رسول عذاب په دنیا کې عذاب اليم درناک عذاب یا په دنیا کې او یا په سکه آخرت کی اللہ خبر شے ان للہ ما فی السماوات والارض اللہ دے پر دے سجی پس مان کی دے پر نہ کہ قد یعلم ما انتم علیہ اللہ تفتد دار حالت چتا سفکم حالت مانے جسوک مومن نے وسوک منافق دے قد یعلم ما انتم علیہ اللہ تفتد چتا سفکم حالت مانے دے ایمان او نفاق ما ويوم يرجعون الیہ چپکم اور بان تو خلق بالله تو واپس شیف نبیهم بما عملوا اللہ بے خبر کی عملنا چ سی کڑی دی والله بكل شیء علیم اللہ تعالی پر سمانے پوے دے بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان نے غستر دا سورت دام د مکی معظمی سورت دے او د مکی معظمی پر متوسط دور کې نازل دے پدې کې بتا دا د ایمان نمونه پیش کی وایي په خبره باندې چې د ایمان نمونه صدا او د ایمان اخلاقیات سدي چا کې چې ایمان نه هغه کې کوم قسم خوینه پکار دي او پدې کې د شبهاتو اذا لم د پکې او د شبهات او جوابات تی پکې دا د زحاک یو روایت پکې دی چې دا سورت د سورته نساء نه اتک عالم مخ کې نازل ده نو سورته نساء د سلورم کال سورت شو نو داغه نمخ کې سلور کال نو تا تمای دوره متوسط شو بیا دوره متوسط نهم کال سورت شو دوره متوسط شو دا مطلب شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خالص په امداد د الله چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی تبارک الذی د ډیر لوی خیر مالک دی د ډیر لوی شان مالک دی ډیر اوچت دی شان ډیر لوی دی خیر دا غزات او نزل الفرقان علی عبده چې نازل کړه قرآن چې دا فرقان دی خپل بنده باندې دا یو کتاب دا شه دی چې څوک منی نه دا به مسلمان او چې نه منی دا به کافر بل کتاب دا شه نشته ليكون للعالمین نذیرا چې ټول دنیا د انسانانو لپاره يرونکې شي د خپل زمانه او د روان زمانه د انسانانو لپاره يرونکې شي الذي له ملك السماوات والارض الله تعالی طرف نه ده چې داغه لپاره حکومت د اسمان او د زمکه ولم يتخذ ولدا او نه دین ولې ځان د لپاره زوی ولم يكن له شريك في الملك او نو سره شریک ته حکومت کې وخلق كل شيء فقدره تقديرا او هر شی پیدا کړی دی او به داغه لپاره یو پلانینګ کړی دی اندازې ولا مقرر کړی دا یو منسوبه ولا جوړ کړی دا داغه مطابق روان کړی دی د شاندیر نګری او چوپټ راج نه دی واتخذوا من دونه آلهة او دي خلق نیولی سوا د الله تعالی نو خدایان لا يخلقون شيئا دا خدایان څه شي نشي پیدا کولای او هم يخلقون دي په خپل پیدا دي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا مالکان د خپل ځان د پاره د ضرر او د فائدې ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او نه مالکان دي ځان د پاره د مرګ او نه د ژوند او د دوباره پورته کېدو او نه د نور د پاره وقال الذين كفروا وكافرون وای ان هذا الا افك افتراه دا قران نه مگر دروغ دي چې ځان یې جوړ کړی دي وعانه علی قوم اخرون او بل چار د سره مدد کړي نور مرګري به چرتاغه به متخی دروغ وي فقط جاءوا ظلم وزورا نو دی وکړه خبره د ظلم او د زیاتی وزورا او دروغ وي وقالو او دی وای پښتو کې به موږ چې خبرو کې پرې د مړه واسه دوزه دی وشته اسی وراته کړی الوزي نو دا وراته کړی دلته دا بعض خبردار سه اذان له خبرې کې چې ډېر دروغ به وي دا پرې د مړه دا پوتې الوزي دا سه دوزي وای دا سه وراته کړی الوزي وراته کړی الوزول به نه یعنی میان دی او بیا وراته کړیم دی او میان دی میا الوزي نو میا لامبو او بیا ورید کړم دی او د مونږ ته وی هغه والو ته بیا میا مې والو او چې مې ورید کړو نو دې ته څه وای دا خرشتیا دي کنه
دا ځینې خلک دومره رښتیني دي وراته کړي وي الوزي او په دې سواد کې په دې منګور کې یو لغت ته پلان کې سره لوخړی دی لوخړی ته لوخړی وي دا ډېر نو لکه دا غاړه چې لوخړی ولي کنه دا وې دا لوخړی دی نو دا لوخړیان دي دا وراته کړي الوزي دا دوزي ولي دا چې په قران پسې څو خبرې کوي دا وقالوا دا ظالمان وای اساطیر الاولین دا خدای په خوانو خلق افسانې دي اکتتبها ځان لیکلي دي اني مکه معظمه کې قران لیکل شوی و کنه دغه د دشمن په څه اعتراض وکړ وای اکتتبها د مخکنه لیکلي دي فیتم لا علی بکرتم واسیلا دا د تویل کیږي دا د اورول کیږي سبا او بیگا قل ورته وای دا څنګه د انزله الذي يعلم سر السماوات والارض نازل کړی دا کتاب دا قران غزاد چې ما عالم دې د پټو خبرونه چې پاسمانو کې دې پزما کې انه کان غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی وقالو دی وای مال هذا الرسول په دې پیغمبر څه شوی دی یا کول الطعام چې ډوډۍ خوري و يمشي فی الاسواق او په بازارونو کې خپل ضرورت د پاره ګرځي فقار دا دې خو چته کې تو چته بنگلو کې ناشوي نه الله تعالی وای دا خو انسان دی نو د دې نه مخکې چې کوم پیغمبران وغه انسانانو خپل ضرورتونه وو لولا انزل الیه ملک ویولد راجل دخل علی ملائک فیکون معه نذیرا شیرت سره يرون کې پکار دې په بازار کې ګرځي او یو ملائکه او د چابک سره وي دې خواشه او خواشه او یلقى الیه کنز او ولن راجلتا ولن نازلی کې په دبانې او خزانه او تكون له جنته یا ولن اشتر د پاره او باغ یاکل منها چې دا غینه خوراک کوي خصوصي باغ ول پکار دې مونږ خو بنه کو دې به دا غینه خوراک کوي وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر دا ودا سړي چې پاګه جادو شوی دی دا یا تاسو غوند انسان دی دا په کوم یو معنا ده مسحر وای هغه سړي ته وای انسان دی ینسګی لري خو هغه مسحر دی او دا مسحور معنا جادو انظر كيف ضربوا لك الامثال او ګور دا څنګه بیان ایستل پر مثالونه فضلوا گمراه دي فلا يستطيعون سبيلا طاقت لري سميلار دتلو وش الله دې خبره جواب کوي چې دا ارسه زکه ولې شم او د دې نه خم در کولې شم خدا د دې په خوخه خو دا کار نه کوم کنه پیغمبر خو دې پر نه لري پیغمبر مې دې د پاره لګلې چې خلک هدایت بیا مومي نو دا بدبخت خو نور خبرې کوي کنه د هدایت خبرې خو نه کوي تبارك الذي دير لي خير او برکت مالک دے غزات ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك خير دے وشي درب کی تعالی د دین دیر خدا دوی چې سویل دي د دین بتاله دیر خضر کی جنات انداس باغونه تجري من تحت الانهار چې بهي بلان دونه دا غنه ولي ويجعل لك قصور او طالب غټ غټ بنگله او مانه در کی قصور قصر مانه وته ولي وي زکه چې لئن من فيه مقصور عن ان يوصل اليه چې سو پکین هغه بندي دا هغه ورته نسو کله خواله ورتلې نشي بل کذبوا بالساعه خبر ده ان دې دروغجن غني قیامت لرا واتنا لمن كذب بالساعه سائره او تیار کړل موږ دا چې د پاره دروغجن غني قیامت لرا سائره ګرم اور د دوزخ اعاذنا الله من ذلك اذا راتهم من مكان بعيد چکلوین دا جهنم دې کافرانو لرا من مكان بعيد دلر زینا دا جهنم کې یو عقل